پرون په ضلع خیبر کې یوه ډېره دردناکه او یوه افسوسناکه واقعه راغله. دغه ماشوم چې تاسو ته په دې سایډ باندې ښکاري د 4 کالو دغه ماشوم پرون کوهي ته ورپرېوت. دغه کوهی تقریبا 85 میټر ژور و. دغې لپاره د ریسکیو ټیم هم راغلی، خو د هغوی سره داسې اکوپمنټس نه و، داسې اوزار ورسره نه و چې دغه ماشوم چې دی دغه یې راخیژولی وی د دغې کوهي نه او دغه یې بچ کړی وی. په اخره کې دغه ریسکیو والو ویل چې د دې ماشوم راخیژول دغه ناممکنه دي. د دې وجې نه دغه 85 میټر لاندې دغه ژور کوهی د دې ماشوم لپاره قبر جوړ شو. ډېره زیاته د افسوس او ډېره زیاته دردناکه واقعه ده. یقینا چې دغه چا هم کتلي وي خفه شوي به وي. اوس زه دلته 2 خبرې کول غواړم. لومبی خو خپل عوامو ته دغه یو میسج ورکوم او بیا حکومت ته یو درخواست کوم چې اول خو خپل عوامو ته دا چې مهرباني وکړئ کله چې تاسو داسې کوهی جوړوئ هغه بور کوئ یا بل داسې څیز وي نو پکار ده چې په هغې باندې سر کېښودلی شي، د هغې حفاظت وشي چې هغې ته څوک ګندګي یا نور څه داسې څیز ذخیره دغه نه شي چې هغه د انسان ژوند ته خطره وي. یا یو ماشوم خو په څه پوهېږي نه، هغه ته څه پته ده چې دې ته زه ورپرېوځم نو ما سره به داسې واقعه راځي، داسې حادثه او ما سره راځي. پکار ده چې په داسې کوهیانو باندې په داسې بور باندې مونږ سر کې دې حفاظت وکړو چې زموږ ماشومان چې دی د داسې واقعات نه هغه محفوظ شي. بل درخواست کوم ګورنمنټ ته چې مهرباني وکړئ تاسو د ریسکیو ټیم ته داسې اکوپمنټس ورکړئ، داسې سامان ورکړئ چې په داسې واقعاتو کې د هغوی ته هیلپ ورکړئ. داسې واقعي چې دی هغه هینډل کولی شي نو پکار ده چې داسې د ریسکیو د ټیم سره داسې اکوپمنټس وي، داسې سامان ورسره وي، داسې اوزار وي ورسره چې هغه په دغه واقعه کې مددګار ثابت شي. الله تعالی دې د دغې ماشوم مور او پلار ته صبر وکړي. ډېره زیاته افسوسناکه او ډېره زیاته دردناکه واقعه ده.